الله تعالی عقل و فکر در کړی دی دا کوا دا مکوا ته چې یو ځای ته ننوځې تا باندې فوراً دا غځې ګرمي ولګي ورو ورو تېرېږي ګرمي زیاتېږي نو ته ښه پوهېږي چې مخکې دننه تنور دی اور دی واپس شه تا سره دا ټول بدن دا د الله تعالی تا سره یو امانت دی دا به ته نه خرابوي دا ستا د پلار بدن خو نه دی دا امانت دی دا به په بېځایه ټوپونو په بېځایه درنو کارونو ناکاره کارونو باندې به نه خرابوي ته چې اوس یو ځای ته ور روان یې خو ګورې چې دننه لمبي دي او ته بیا هم ورځې نه مړه چې خدای بس څه لیکلي که نه نو چې خدای څه لیکلي وي خو بیا خو کور کې څمله خدای دی غر که د جامې څه لا اغوندي دا د کور قلا دې څه لا راتاو کړې ده د ودونه څه له کوي د مزدورۍ څه له کوي بس بیا خو یې لیکلي دي بس قلار کښېنه که څه د تراغلو خوره کني مګه به په خولې در ننوځي هغه وجوه دا لیونتوب دا دین نه دی دا ګپ دی چې دا خلکو جوړ کړی دین داسې ګپ نه دی دین د عقل او د دانش او د سمج مجموعه ده الله تعالی عقل او دانش درکړی داسې ځای نه به ځان ساتي داسې سړي سره به نه مخامخ کېږي داسې سړي باندې به باور نه کوي بې وخته دله ټلیفون راغی نه به وروځي بیکاره یار دوست سره به نه کېني بیکاره یار دوست سره به بعضې ځای له نه ځي کور کې دي چې حال نه وي ویلی یار دوست باندې به داسې اعتماد نه کوي ښه دوست دی راغلی دی کور کې مور ته پلار ته ووایه چې ما پسې مستري صاحب راغلی دی ما بوزي ځان سره زه ور سره روان یم پندوله مې بوزي دا ټولې هغه خبرې دي چې دا تعالی الله تعالی په قوانینو کې راغلي اوس تقدیر په دې ځای کې څه شی دی د الله علم الله تعالی ستا خټه جوړه کړې ده ستا جرسومه حیات بنیاد هغه یې ښی دی او ستا ډایګرام هغه مرتب کړی دی نو اوس الله تعالی چې کوم قوانین را لېږلي دي ته پابند قوانینو یې د الله د علم ته پابند هلکه جواب راک د الله د علم ته پابند نه یې چې الله کوم څه لیکلي دي هغه په تا باندې زبردستۍ باندې نه لاګو کوي الله تعالی داسې ویلي دي زه تاسو له د دې مثال درکم دا ډېر مثالونه د دې دپاره ورکوو چې کم خر بدې خبرې جوړوي چې خر خو پې پوه شي که اخرم پوهول غواړي کني هغه ته پراپیګنډه جوړوي د دې داسې مثال دی لکه زه استاذ یم یا مانا علاوه هر سړی ماهر استاذ دی څه شی دی ماهر استاذ دی ماهر استاذ یو کال ماشومانو ته سبق پڑھاو کی اوله ګنټه دا پیریډ دی دویم پیریډ دی دریم پیریډ دی څلورم پیریډ دی ریسایس دی د مړی چوټي چې ورته وایي یاره دغه د چوټي وشوه سبا بیا بل سبا بیا استاذ 12 میاشتې خپلو شاګردانو ته سحر راځي ته اوري سبقونه ورته وایي بیا ولا هوم ورک ورکوي سبا چې بیا ماشومان راځي بیا یې ته اوري چې پرونی زده کړی دی که نه په دې یو کال کې دا استاذ ته د دغ شاګرد عادتونه معلوم شي استاذ ته پته ولګي چې زما په شاګردانو کې اصیل لږ کم دی زما په شاګردانو کې کم اصل کم دی زما په شاګردانو کې سبق یادولو والا کم دی سبق نه سترګو پټولو والا کم دی سبق یادولو باندې توجه څوک ورکوي او څوک توجه نه ورکوي دا استاذ ته پته ده اوس چې کله کال آخر کې امتحان راغی استادانو پرچې جوړې کی یا د استاد جوړ کړه یا بل استاد جوړ کړه نو چې پرچې جوړ کړي د استاد پرچا ولیدا چې دا کوم استاد 12 ماهینه خپل شاګرد ته سبقونه خودلی دي تناوریدلی دي ناس پاتېدلې نو چې څنګه پرچا یو نظر وګوري نو په دې کوپړې کې دا استاد یو شی محسوسوي فوراً په ذهن کې دا خاکه راشي چې دې پرچې کې به پلانې فیل کیږي او فلانې به پکې فرست نمبر راځي او فلانې چې ده هغه به پکې
33 نمبر والی پاس بشي. اوس دا خبره د استاد په ذهن کې د ډیرو معلوماتو د علم نه بعد راغله. د استاد علم په شاګردانو کامل دی، د شاګردان ډیر ښه پیژني استاد، نو د هغه زړه کې راغله چې فلانی فلانی به فیل کېږي. نو اوس ته څه وایي چې هغه کم هلکان فیل کېږي، دا استاد فیل کړه، دا استاد مجبور که فیلېدوله او روح کال دا استاد سبق له نه وپریښي؟ نه، استاد ته پته ده چې دا صفر دی. نو الله تعالی قوانین را لېږلي دي چې ګوره د قانون باندې عمل کوه، سبق زده کوه، قتل مه کوه، سود مه کوه، زنا مه کوه، شراب مه څکه، پوډر مه څکه، خرابو هلکانو سره مه ګرځه، چرسیانو باندې اعتماد مه کوه او په غلو باندې اعتماد مه کوه، پټو طرف ته مه وځه او د شپې چا سره مه وځه. دا قوانین تعالی الله بیان کړي. خو دلته الله تا پیژني چې ته هغه د خړوس بچی چې ته به دا یو قانون هم نه مانې او ته نه سړی، ته به په تیارې کې ګرځې یوه ورځ به کوهي ته پرېوتی وې. تقدیر لیکلو ته نه وایي، نه تقدیر هغه څه ته وایي چې الله لیکلي دي چې داسې به کېږي. نه، الله ویلي دي داسې به نه کوې او داسې به کوې، خو ما ته پته ده چې ته به په دې یو شي عمل نه کوې، ته به هغه کار کوې. دې ته تقدیر وایي چې هغه د الله علم کې کم شی دی. په انسان باندې څه شی لیکلی نه دی، نو خبره لاړه بما قدمت ایدیهم. انسان چې څه کوي دی د خپلو لاسو د لاسه کوي. مثال په طور باندې زمونږ دا کلی دی، زمونږ تاسو یاره دا مالداره دی او دا غریب دی. سړی که مالداره دی د قوانینو د فطرت باندې عمل کړی دی، بما قدمت ایدیهم. د الله تعالی چې کوم قوانین دي، د تجارت قوانین دي، د روزګار قوانین دي، په هغې عمل کړی دی او په هغې کې ورته دولتمندي میلاو شوې ده.